أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. زميزت مندو محترم مسلمانان ووریدونکو، الله رب العالمین په خپلو بندگانو باندې ډیر بے حد مهربان دی او رحم کوونکی دی. زما عزتمندو په خپلو بندگانو باندې الله پاک په دې غرض باندې د بحث منګ بیاناو چې د الله رب العالمین دی رحم ته منګ او تاسې غون محتاج یې. که یو سړی ډېر لوی علم لري هغه هم د الله رحمت ته محتاج دی. که یو سړی ډېر ګناهګار دی هغه هم د الله رحم او د الله رحمت ته محتاج دی. اوس د الله رب العالمین دا رحمت منګ او تاسې ته په څه باندې به حاصلیږي، یعنې منګ به څنګه د الله پاک د رحم او د رحمت حقدار وګرځو. نو دام د الله یو بیل احسان دی. قرآن او حدیث کې منګ او تاسې ته هغه ښایسته ښایسته او ښکلي اسباب ځای په ځای بیان کړي دي چې بندگانو دا ښایسته صفتونه به ځان کې پیدا کړي. الله پاک به در باندې خپل رحم وکړي، د الله رحمت به درته متوجه شي. لکه څنګه چې په صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کې دغه ښایسته صفتونه پیدا شو، الله پاک په خپل خصوصي رحمتونه نازل کړ. لکه څنګه چې په سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، په هغوی کې دغه ښایسته صفتونه پیدا شو، الله پاک پې رحم وکړ. نو زما عزتمندو هغه بندگان چې قیامت ته نږدې د ګناهونو نه ډکه، د هر لحاظ څخه نیمګړي او ناقصه زمونږ او ستاسې په شان خلق چې الله رب العالمین او د الله رسول علیه السلام دا کوم صفتونه بیان کړي او دا په ځان کې پیدا کړي، په دې باندې به الله پاک خپل رحم او رحمت په طریقه اولاسه نازلوي، ځکه دا ډېر نیمګړي او ناقص دي. قیامت ته نږدې زما عزتمندو وخت په وخت موږ نږدې کېږو، ګناهونه ډېرېږي، فتنې ډېرېږي، هر قسمه حوادث غالي تقریبا زموږ د دور کې موجود دي. په داسې اوقاتو کې یو انسان کوشش کوي چې بځان کې ښکلي او ښایسته صفتونه پیدا کړي. الله داسې بندگانو باندې خپل خصوصي رحمتونه نازلوي. نو موږ بیانو بل سبب چې د الله رحم په هغه بندگانو باندې الله کوي چې په هغوی کې الرحمة والشفقة علی الخلق، د الله په مخلوق باندې د رحم او د شفقت ماده وي په ده کې، یعنی دی د الله پاک په بندگانو باندې رحم کوي. نو الله پاک په داسې بندگانو باندې خپل رحم کوي. حدیث مبارک کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. هغه خلق چې په رحم کوي په یو بل باندې بندگان، وی په دې بندگانو باندې با رحمان ذات د عرش مالک هغه په خپل رحم او فضل وکړي. بیا وی بندگانو زما امتیانو رحم کوئ په هغه بندگانو چې په ځمکه باندې دي، رحم وکړي په تاسو هغه ذات چې د عرش د پاسه دی. نو ته وګوره د الله د نبي صلی الله علیه وسلم خبره ته چې الراحمون هغه بندگان چې هغه رحم کوي په بندگانو د الله، یرحمهم الرحمن،
رحمان ذات په دوی باندې رحم کوي. اوس هغه بندگان چې باوی کې د رحم ماده نشتا، بندگانو باندې د رحم او د احسان صفت بندگانو سره نه استعمالی، نو رب العالمین هم داسې بندگانو باندې خپل د رحمت دروازې کله کله بندې کړي، سره د دې چې الله ډیر مهربانه دی، ډیر بے حد الله مهربانه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ وی وزنانه راله او زمانه څه سوال وکړو، ما ورته وی یو درې دانې قجورې ورکړې، د هغې څه دوه وړې وړې ماشومانې وې، یوه دانې د یوې لور ته ورکړه او بلې د بلې ته. غریبانان یې وږې وې، قجورې وخوړې، کله چې د خپله یوه قجوره داسې نیمه کړه او خولې ته یې اچوله، نو د ماشومانو یې ورته وویل چې موږ لیره، نو دا نیمه د یوې له ورکړه او دا نیمه د بلې له. نو حدیث کې دی عایشه بیبي فرمایي وی فاعجبتنی شانها، زه د دې زنانه د کار ډیره حیرانه کړم. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی، وی ما ورته عرض وکړه چې داسې یو زنانه راله او یوه قجوره د خپلو لورګانو له ورکړه، ما چې کومې درې دانې ورکړې وې، یوې نیمه کړه، نو هغې هم ایسته بچو له ورکړه. په دې خپلو بچو باندې چې دې خپل بچي دي، په دې باندې دې رحم وکړو، د احسان کار یې ورسه وکړو. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل عایشې ته چې ای عایشې، ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها من النار، یقینا بشکه الله پاک دې زنانه له په دغې لږ عمل باندې جنت واجب او لازم وګرځاو، او یې داسې وفرمایل چې د اور نه په دغه یوه توکړه قجوره باندې خلاصه کړه. نو دې حدیث ته وګوره، په خپل بچي باندې یو زنانه رحم کوي، رحم خپل بچی دی چې اسیم د دې اړه غواړي چې دې څه احسان وکړي، لیکن د دې رحم په وجه باندې هغه ذات چې د اسمانونو د پاسه دی، رب العالمین ارحم الراحمین، هغه ذات به دې زنانه داسې رحم کوي چې دی خو د دنیا د نعمتونو یوه ټوکړه ورکړه، الله دې له د هغه نعمتونو چې کوم مرکز دی جنت دی، د خوشحالو کور دی، د الله د رضا یو ځای دی، هغه الله پاک به د یو عمل دې دپاره لازم ګرځي. اوس یو سړی دی او هغه په دې مخلوق د الله کې بندگانو سره ډیر احسان کوي، د هغه بچی هم نه وي، پردی وي، شفقت او ښېګړه ورسه کوي، نو ته فکر وکړه چې رب العالمین به د دغه انسان نه څومره خوشحالېږي. وی نبی صلی الله علیه وسلم په یو لار باندې روانو، یو زنانه وه چا ورته ویلې چې دغه د الله پیغمبر دی. د دې زنانه سره وی بغې کې بچی و او اور یې بلاو، کله چې به اور له بوکې ورکاو نو دا بچی به یې داسې بچ که ډډې ته که، نو چا ورته ویل چې د الله پیغمبر راغلی دغه دی، نو دا ورله او دا ماشوم مو سره دی، ویې چې ای د الله نبي، زه یو زنانه یم او دا خپل بچی د دې اور نه داسې ساتمه، الله رب العالمین خپل بندگان اور ته ولې داخلی؟ وی نبی صلی الله علیه وسلم خاموش او لږ ساعت دې زنانه ډېر عجیب تپوس وکړو چې زه خو ډېر خپل بچي باندې رحم لرمه او یو زنانه یم، یو مخلوق یم، او الله خو خالق دی، رب العالمین دی، مهربانه دی، زه د خپل بچی د اور نه ساتم، نو الله د خپل بندگان اور باندې ولې سیزي؟ نو د الله نبی عرض وکړه چې بیبي الله پاک اور ته نه داخلي بندگان الا المتمرد المارد علی الله ابا ان یقول لا اله الا الله، مگر هغه انسانان داخلي چې ډیر سرکشه شي او سرکشي په الله باندې دومره ډیره شي چې ابا ان یقول لا اله الا الله، د الله د توحید نه انکار کوي، د الله د وحدانیت نه انکار کوي، د الله د الوهیت نه انکار کوي، پیدا کړی الله دی،
بدن الله ورکړي، صحت الله ورکړي، او د دې باوجود را لګيږي سجده بل چاته لګي، आवाज بل چاته کوي، مشکل کشا بل څوک ګړي. داسې بندگان چې سرکشي کې دې درجه ته ورسي، الله زکه په اور باندې سيزي. نور زما عزتمند رب العالمین دومره مهربان دی سبحان الله چې حیران بشي د هغه رحم ته چې بخپل بندگانو څومره مهربان دی الله. حدیث مبارک کې راغلی بنی اسرائیلو کې یوه زنانه وه او ډیره بدکاره ښځه وه. یوه ورځې یو سپی دی د کوهي په غاړه باندې او ډیر سخت تږی دی، دا راولګېدله، خپله موزې ویستله او لږې شانې اوبې راویستلې او دلې ورکړې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې زناکارې زنانه د لسو شلو پنځوستو د شپېتو هر څومره چې دی د دومره عمر دا ګناهونه، دا زنا، دا فسادونه، الله پاک په دې یو عمل چې د الله په یو مخلوق کې، په یو داسې مخلوق چې هغه ته سپی وایي، د هغه چې کوم لوښي کې خوله ووایي به وپېرینځي، نجس العین دی، داسې نجس دی چې بلکل هغه سخت نجس دی. په داسې مخلوق باندې یو بدکاره زنانه رحم وکړو. رب العالمین د دې دغه ټول ریکارډ د ګناهونو په دې یو عمل باندې معاف کړو، الله وله جنت ورکړ. اوس یو سړی په مخلوق کې په یو انسان باندې، یو بنده باندې د الله، یو مسلمان باندې رحم او ښېګړه او شفقت کوي، الله بدله کومه بدله ورکوي. لیکن نن د مسلمان د دې یهودو نصاراو نه متاثره دی، صرف پیسه او خواهشات د دوو څیزونو راغستی چې پیسه څنګه ډیره کم او خواهشات څنګه پوره کم. نو د دې پیسې او خواهشاتو د غمه نن مسلمان څه ظلم هم کوي، مسلمان له دوکه هم ورکوي، مسلمان ته د قتل منصوبه هم جوړوي، او څنګه چې اوس شي مسلمان له ضرر ورکوي. هسې یو مثال به ووایم، یو نوی کس بازار ته راغی، یو کس یې ولیده چې ښایسته ږیره ده، ښه په شره برابر دی، او دنې د یو سودا تپوس وکړو، دا ورته دومره په نرمو اخلاقو په داسې اکرام کې پیش راشي، بیا ورته وایي شربت یا بوتل دا شی هم وله راوغواړه. هغه د ده د ظاهري حلیه باندې او د ده په دې خبرو به یې دومره یقین وکړو چې دا خو دومره ښایسته خبرې کوي او دومره عزت کوي، دا خو به سودا کې ما څه ښېګړه کوي. دا ورته بیا ووایي چې انشاءالله ته بېغمه شه، موږ به دا سره ښېګړه او احسان کوو. دا چې یو شی ورکوي د لسو شیو له په سل لګوي، د سلو شیو د په 300 لګوي، او د بازار نه یو په 10 شی ګران ورکي. دا سړی چې لاړ او بله ورځې معلومات وکړو چې د عام بازار نه یو شی ماله 10% ګران راکړی. دا چې بله ورځ بازار ته راځي نو د ګیرې والا او دیندار او ښایسته سړي نه به په طرف باندې تېري، ولې ځکه د اوسه د رحم د احسان او د شفقت معامله ونه کړه، د اوسه ظلم وکړه، ظلم د عام بازار نه اوسه زیاتې وکړه. نن زموږ بازارونو کې دغه چل، بیا که یو شی ورسره کم شه بګې نو بیا داسې نه کوي چې ودرېږه دا یو شی ما څه نشته، دا د بل مسلمان نه واله خیر، وایي نه دلته ټول 2 نمبر دی، ودرېږه زه یې دله راوړم، بل ځای نه یې وله راوړي، او شی د ده 2 نمبري. دې ته وایي ظلم. د پنجاب کې کله کله بعضې ګاډي کې همداسې کښېنې، ټیکسي یا رکشه کې، نو هغه چې وګوري چې دا خان صاحب دی، پښتنو دا خان صاحب وایي، نو چې هغه زیاته زیاسې به دي یا په اوږدو کوڅو تاو راتاو کي چې یاره دا خو ګینې ما ډېر لرې زیاته راوړې، یا به چې کله ګوزېږي تا ته به وایي چې 500 روپۍ را. دا ولې؟ نه خان صاحب وایي دا لرې لار ده، د 200 روپو لار، لیکن هغه وایي چې یاره دا خو ساده دی، په دې دغه باندې نه پوهېږي، راشه چې کوم څه وسه کېږي هغه وسه وکړه. دا ظلم نن روان. یو سړی بیمار شو، په کار دا ده چې ډاکټر صاحب د هغه په داسې طریقه علاج وکړي چې د سره څه همکاري کېږي هغه هم وکړي. چلو همکاري دې ونه کړه، خپل فیس دې واغست، د 5 منټو یا د 10 منټو 1.5 زره روپۍ فیس ته واغست.
اوس دویمه د ده هغه زیتې وګوره دا چې د دوی لیکي نو د هغې کمپنۍ دوی لیکي چې هغه کمپنۍ والا د سره میلاو دی هغه په بازار کې لسمه درجه ښکته بیکاره کوالټي دوی ده خو چونکې ډاکټر صاحب دی ویلي یو موټر ګاډی یا 15 لکه روپۍ ستا میاشت کې نو دا هغه بیکاره فارموله هغه چې کوم دی نو عوامو ته سپلای کوي یو طرف د وله علاج کوي بل طرف د هغه بیکاره دویانې بدن ته خیږي بیته بیماران کېږي ښه ته سوچ وکړه یو ځای کې ټیسټ بار کېږي په 100 روپۍ باندې ده د خپله لیبارټري جوړه کړې وي د بل ځای ټیسټ قبول نه دی هلته چې ورشي هغه اکسره په 1500 روپۍ باندې کوي تعجب به دله درشي د هسپتال کې یو ځای کې لیکلي چې د دې ارد ګرد د دویانو والا نه ځان ساتئ ځکه چې ډېرې بیمارۍ نه دوی د دویانو نه پیدا کېږي نو ما ته تعجب وکړه دې خبرې ته بله ورځ یو دویانو والا زموږ ملګری دی بارې دوکان ما ورته ویل چې یاره دغه کې داسې خبره لیکلې وه او دا رښتیا داسې ظالمان دي نو هغه ما ته ویل چې دویانو والا دی او که ډاکټران دې غونډ په یو تولوي و یو د اپریشن یو ډاکټر راغی وایي ما ته ویل چې زه یو مریض ته ستنې لیکم دا وله ورکړه وایي 2-3 ستنې ورته ولیکه یو ستن هغه وخت سره په 3.5 که په 4,500 روپۍ وه نو هغه ستنې هغه سړي ویوړې ګنټه نیمه یا 2 ګنټې بعد دا ډاکټر راغی هغه 2 ستنې بېرته راوړې وې وایي ما ته ویل چې دا خرڅ که او ستا جبه کې 200 که څو کمیشن دی هغه ترې واله د هغه ستنې دي چې د مریض ته یوه لګېده لیکن ما ورته دا ډېره همکاري وکړه چې 3 راوړه چې دا 2 پکې زما خېټې ته لاړې شي نو هغه لږ مسلمان وایي ما ورته ویل چې یاره دا شی مې ضمیر نه مني هغه وایي چې دا خو دا غونډ دا کار کوي نو بېرته یې واپس وله هغوی خرڅ کړي 200-300 پکې هغه والي او 4,000 روپۍ چې ستن خرڅه شوه 8,000 ډاکټر بار د دویانو والا نه واپس واغستې ځان دا اکثر دي اکثر ښه خلک پکې شته خو دا اکثر دي کله کله به د بیمار هلته مړ کېږي دی به دواړه ښځه هلکه او جنۍ به ناستي په هغه ځای کې به ګپې لګوي یو کس ته مال بیمار ته تکلیف دی ما ته وایي قاري صاحب موږ دې سره عادت یي خیر دی وایي تا وصاله وکړه ما ویل ته خو عادت یې موږ نه یې عادت هغه ته تکلیف دی لږ شی تکلیف وکړه پلیز نو نن دغه ظلم شروع دی هر طرف د مسلمان که هسپتال ته ته نو ظلم به ورسه کېږي که یو سپیشلیست ته نو ظلم به ورسه کېږي هغه د رحم ماده چې دی هغه خلاصه ده یو کس یو غریب سړی یو ډاکټر ته راغی چې د ورځې 100-1.5 ډاکټران ګوري 2,500 پیسه دي ویل چې یاره ما څه خو زه ډېر کمزوری یم دا پیس رانه ماله وایي هغه ته یې ویلې چې پیس نشي ورکولی چې د بل په کوڅه کې د ډاکټر ته ځان وښیوه دا جواب دی په 100 مریضانو کې یو مریض څه ښېګړه کول دا مزاج نن نشته د الله کار دی پیسې څنګه لګي پیسې یا لورګانې او یا زامنه د یورپ او د دوبۍ او د دې ځای په چکرو باندې الوځئ د ټول نه ډېره خرچه نن د ډاکټرانو د بچو ده او د ټول نه ډېرې پیسې نن دا خلک راغونډوي او د ټول نه ډېره د ظلم زیاتي ماده نن د بندګانو سره دې خلکو ده لږ خلکو کې شفقت پکې شته لږه نو زما عزتمندو موږ د الله او رسول وایي چې په بندګانو رحم وکړه ښېګړه به وکړه احسان ورسه وکړه درګذر ورسه وکړه ګټه دې وکړه خیر دی خو مناسب ګټه دې وکړه ظلم او زیاتۍ ورسره مه کوه کافر ورسره هم رحم وکړه حدیث کې راغلي وایي د الله نبي یو سریه ولېږله نو هغوی هغه علاقه ففتحو فتحه کړه په دې کې یو کس ونیو څنګه چې ونیو نو هغه ورته چې اني لست منهم زه د دې قبیلې نه یم زه د یو زنانه سره مې محبت او عشق دی د هغې لیدلو له راغلی یم چې خالي هغه وینم بیا چې راته څه کوئ نو هغې کې فخرج امرأة طویله یو زنانه راووته لوړه ښایسته او ده ورته څه اشعار وویل چې یو عاشق د دومره لرې ځای نه راغلی دی او د یو خپل محبوب دیدن او ملاقات کوي او داسې ډېر ښایسته ښایسته اشعار یې وویل دې نه وروسته دا صحابه وایي چې موږ را دې خوا کړو او ایسته هم چې دا سر پرې کړو دې زنانه وایي راله او داسې یو حوصلې یو چغې وکړه
او شاعري ویل وسته د پاسه غریب مړ شو. نو دا واقع وایي چې نبی علیہ السلام ته بیان کړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اما کان فیکم رجل رحیم، تاسو کې څوک رحم والا نو چې تاسو داسې کار کاو؟ یعنی دا خو د رحم خلاف ده. اگر که کافر دی لیکن تاسو سره جنگ نه کوي، ستاسو مخې له نه دی راغلی، یا تاسې که څوک رحم والا نو چې بدم رحم کړی وی. ځکه موږ د اسلام وایي چې کله د کافرو یو علاقه باندې جنگ کوئ نو یو به زنانه نه وژنئ، یو به ماشومان نه وژنئ، یو هغه بوډاګان چې بې ضرره دي. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. زیاتې به نه کوئ ځکه الله داسې خلکو سمینه نه کوي. نو زموږ د اسلام تقاضا دا ده که زموږ ملک څوک ذمیان اوسېږي نو موږ د اسلام نه وایي چې دا مړه که. تاسو وګورئ د کوهاټۍ کې باقاعده چرچونه دي، دې زموږ خوا کې هدیره ده، مړی راوړي او د ننه کې او مسلمانانو سره کار نه لري. هغه ګرجي او چرچونه دي، خو په عزت باندې ځي او راځي، د هغوی په نسبت باندې دغه عزت دی. مسلمانانو ته کار نه لري چې مړي کې. ولې؟ ځکه زموږ ملک مسلمانانو ته څه د ضرر اراده نه ده. نور اگر که کافر دی لیکن موږ د اسلام وایي چې مې وژنئ. لیکن داسې خلک چې زموږ په ملک کې اوسېږي او د دې باوجود سوچه کافري او بیا هم زموږ اسلام پورې ټوکې کوي، مسخرې کوي، کنځلې کوي، بېګه دوی له څوک دا سرولي بیا وایي دا ظلم زیاتی دی. مثلا شیعګان اوسېږي زموږ په دې ملک کې اوسېږي لیکن صحابو ته کنځلې کوي، قرآن کریم 40 سپارې ګڼي، خلفای راشدینو بېادبي کوي او داسې چې کوم دی نو ډېر غلط عقاید نشر کوي. کله چې کوم ضرر ورسېږي بیا مسلمانانو باندې ټول زیاتې قایدینین میرزایان اوسېږي او نوي نوي پیدا کېږي. یو راپاسي د نبوت دعوه کې په سند کې، بل راپاسي په چارساده کې، بل په مردان کې. کله چې یو غازي پیدا شي او دا سر ولولي نو بیا جرم د هغه دی چې مسلمان غریب دی لاس سات کړی اچولي. لکه دا ناسور بند کا. زموږ ملک دی د مسلمانانو د اسلام په نوم آزاد شوی. په کار دا دی چې د اسلام د قرآن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې احترام وي. داسې نه ده چې باغې پسې بېادبي نه کېږي، ګستاخي کېږي او پرګنډي ورپسې کېږي. نور زموږ دین زما عزتمند یو کافر اوسېږي د هغه بېادبي او بېعزتي هم نه کوي. چېرته به ونه ګورئ چې مسلمانانو تورات یا انجیل ته تیلې والی او دا ظالمان ناولي. کله په ډنمارک کې پیدا شي دا د ولد زنا اولاد، کله چې کوم دی په فرانس کې پیدا شي دا ناولي شین سترګې مرداران، او کله په بګرام او په افغانستان کې پیدا شي، کله قرآن کریم سیزي، کله د الله د نبي شکلونه جوړي او کله د صحابو به احترامي کوي او بیا وروسته الزامونه لګوي چې مسلمانان دهشتګرد دي. تاسو وګورئ کله مسلمانانو کم کتاب سوی آسماني د کم نبی بېادبي کړې ده، د کم یو د انبیاو چې کم دغه تېر شوي ملګري د هغوی بېادبي کړې. اصل دهشتګرد د ځمکې په سر د یهود او نسوارا دي. اصل دهشتګرد د ځمکې په سر د شیعګان او د میرزایان او قایدینین او پرویزین دي. دا دهشتګرد دي. دا د فرانس والا، ډنمارک والا دغه چې زموږ د نبی بېادبي کوي، زموږ د کتاب بېادبي کوي، ګستاخ رسول دي. د اسلام کې دې حکم دا دی چې دا واجب القتل دي. کله چې اسلامي نظامي نو دې سزا صرف مرګ دی. نور موږ دغه زموږ اسلام څخه رحم ښیي، اخلاق ښیي، ښایسته صفتونه ښیي. کله چې دغه صفتونه وګوري او کافر هغه هم اسلام تړو شي. نو زما عزتمندو موږ کې هم پکار ده چې موږ کې د رحم او شفقت صفت وي. خپلو بچو باندې رحم شفقت، خپل اهل باندې رحم شفقت، خپلو ګاونډیانو باندې رحم شفقت، دارنګې عام خپلو خپلوانو او مسلمانانو باندې رحم کول، شفقت کول. تر دې چې یو کافر دی ستا په ګاونډ کې د هغه سم احسان او ښېګړه کوه. یو مخلوق دی د هغه سم ښېګړه کوه. حدیث کې دی یو زنانه پیشو کوټه کې ایساره کړې وه او نه پرې خوستله چې خوراک څښاک وکړي او نه په خپله ورکاوه. وایسته مړه شوه. چې مړه شوه د دغه یو پیشو په وجه د الله نبي وایي دغه زنانه الله پاک اور ته داخله کړ.
ولې ځکه چې رحم پکار دی د الله په مخلوق او د ظلم او زیاتی نه الله او رسول منګه منع کوي. نو زما عزتمندو یو سړی وایي چې د الله رحم په ما وشي پکار دا ده چې دا د الله په بندګانو رحم کوي. یو سړی قرضدار دی او ستا وس کېږي خپل دی ګاونډي دی مسلمان دی زکات د سره یې هغه وله ورکه که زکات نه د هغې نه بغیر یو څه ښېګړه وسه دا دنیا پیسې دي ځي راځي که صدقه او ښېګړه دې وکړه الله به اجر درکړي. یو سړی نور پریشانۍ کې دی غربت کې دی په کار دا ده چې هغه سره مالی بدني ښېګړه وکړه. دې ته ویل کېږي رحم شفقت. طلبای مدارسو کې زما عزتمند د هغوی سره احسان ښېګړه د هغوی خرچه یا بعضې تعاون یا یو د وس مطابقه په داسې ځای کې احسان کول. یو مرکز دی جومات دی مدرسه ده هغې کې په هغه بندګانو طلباو رحم کول. دنیا د پیسې ځي راځي کله به د جیب ډکې کله به تش کله به لکونه روپۍ به دې بندي لیکن 1000 روپۍ به د الله په نامت یې هغه وس نه کېږي. بعضې ښه بندګان د الله داسې وي میش کې یو څه ناڅه خرچه د الله په دین کې ورکوي او بعضې خلک لکونه راځي او لکونه ځي لیکن ایسه په بر برکت باندې نه پوهېږي. د الله کار دی نه په سر پیږي او نه په آخره په داسې دنیا څه چې ډېر هم ده هر شی بګې دی لیکن ځي او راځي به د لیوانو په شان داسې چې وارو پار دی خطا دی. کله کله زه د خپل ملګرو د زموږ دا مقتدیان سم بني اسرائیل دی جوړ شوي بس غر منډه او رامنډه ده بس پیسه ده او دنیا ده او موبایل هیلو لکه لږ د دماغ ځای له راوله لږ بندګۍ له لږ وخت ورکه لږ ټینشن لږ کم که د الله بنده ځان دې داسې لیونی کړی لکه د ملک وزیر اعظم داسې ټینشن کې دا بعضې خلک د پیسو داسې راغستي خوب کې هم د پیسو چغې وایي. نظم عزتمندو ژوند لږ په ترتیب کا لږ پکې څه بندګۍ له وخت ورکه جومات ته چې راننوتلې بس موبایل بند کا یو 15 منټه لږ د دماغ خو دې په ارامي د الله کار یو دې موبایل بیګا پرون ما دا خبره کول یو دې موبایل غټ نقصان دا وکړو چې دا موبایل نو دا خلک به چې کله به منځ شو جومات کې به دا نوجوانان سی اور سات ایسارېدل که چې د درس به کېده هغې ته به هم کېناستل که دغه نو چې د بیټک کې به ښه ملګري وو نیکان خلک هغوی سره به یو مجلس کاوه او دا داسې ارامي شی راغلی چې بې جومات کې درس یا ناسته د هغې نه په منډه ځي چېرته به یو مجلس کې ښه ناسته ولاړه د ښه خلکو سره نشته به دا ملګری پیدا شوی یوازې ورته کوټه کې پروت دی هغه تعلقات یې خلکو له ختم کړ. په یو سړي سلام کوه هغه به دکان کې سر کته کړی ته به یې د قرآن تلاوت کوي چې ګورې دغه میراث شوي شي که یو کس د په سفر ملګری شه سات بس به توتي راوباسي او سات په لکه د الله بنده د قرآن قایري چې ته د قرآن راوباسه هغه خپل ځای دی ګردان دی وکړه نو قایري چې د 2 پیرې قرآن نه راوباسي او دا 20 پیرې دا شی راوباسي بیا دا نوي صوفیان چې دوی خو دا بای سیزونه ویني د سیږي نه وایي که نوې دنیا مو لیده اخو بیخي به لیوني به د شپې د ورځې ورته پراته نظم عزتمندو زموږ ژوند دا نه دی دې کې چې کوم باغونه او کوم رڼا ده او کوم خوندونه دي دې باندې لږ شی دا نفس رازور کا نو دې نه وروسته د جنت باغونه او خوندونه دي خو دې باندې لږ شی دا نفس رازور کا لږ شی بریک ووپي د الله د یېرې نه لیکن نن نفسونه زما عزتمندو دې سیزم ډېر خراب کړ په بیټک کې به غر شي او غاړې ته به کښېني ګلاب بې لکه مېلمانه ناست یو کس زه ورجوړ شم و یاره شیخ صاحب برما کې ډېر ظلم شروع دی ما ویل څه خبرې اوسه پورې زه کتل چې موږ د رجوع شو یا برما یا کشمیري په ایمان وې کلی د الله د یېرې نه د برما او کشمیر چې د سترګو نه یې اوښ کتلې ده هسې باندې فکر وکړه سوچ وکړه د دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو په کار دا ده چې موږ او تاسې لږ شی د دې ژوند مقصد وپېژنو چې زموږ د ژوند مقصد
زما عزتمندو پیسې ګټل نه دي او خواهشات حاصلول هم نه دي بلکې دنیا کې الله پیدا کړي چې بندګي وکړو د الله په بندګانو باندې رحم وکړو او آخرت له څه جوړ کړو 2 ورځې ژوند دی نن ژوندي ګرځو سبا به هدیره کې په قبر کې پراته وي نو ټول به انشاءالله کوشش کوو که نه الله دې موږ او تاسې کې د الله د بندګۍ او د تقوا صفتونه پیدا کړي الله دې موږ کې د رحم او د شفقت صفتونه پیدا کړي الله دې موږ نه ظلم زیاتی او ټول بد صفات په خپل رحم باندې وباسي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر